ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقلابی روز دارد حد ببالائی گذشت بر مقام بلبلا ذاعان زہرائی نشست کیف یاتی النظم لی والقافیہ کیف یاتی النظم لی والقافیہ بعدما ضاعت أصول العافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود بالشوق سرواي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. حضراتو تیر شوی جمعہ معنی ہم مادتی حدیث متعلق بیان کرو کم چی ما اس بیان اغا حدیث ذکر کو کہ دو جہان و سردار آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ایمان داس د پاس اویا شعبے دے پا آگئی کی دا ٹول نا اوچت دا کلمہ دا لا الہ الا اللہ دا او پا آغ شعبوں کے ادنا اماتت الاذى عن الطریق تیج پلارا مانی تیو تکلیف دیسی زوینی او اغاغ لاری نلرکول. اول حیاء شعبت من الایمان آیا چکا مدد دا ایمان شعبہ دا. اس دی حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل دی ایمان اویا شعبی دی او پا اویاو کی نبی علیہ السلام صرف 3 ذکر کی ٹولنا اوچا تا شعبہ ذکر کلا ٹولنا ادنائی ذکر کلا او متوسط درمیانے ذکر کلا او نوری آغای بیانی انکو.
بیا علماء محدثین هغه نور شوبې د قرآن مجید نه د احادیثو نه هغه راوباسلي دي او د هغې معنې هغې ذکر یې کړی دی مستقل کتابونه یې پې لیکلي دي اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه حکیم الامت فروع الایمان کتاب هم په دې حدیث په شرح کې لیکلی دی ما تاسو ته ذکر کړو دا د شیخ صاحب والد صاحب رحمت الله علیه محمد الواحد صاحب هغه یې د دې شرح ډېر په جامع انداز کې مختصر کړی دا کتاب نشته دارنګې شعب الایمان مشهور غټ کتاب دی هغه د ایمان شعبې په دې معنی هغه کتاب لګېدلی دی د ایمان نبی علیہ السلام چې د درې شعبې ذکر کړه وایي دي اویا یو اشاره موږ ته دې ته وکړه چې د دین انحصار دا په یو شعبه کې مه ګڼئ چې ته یو کار کوې نو ته وایې بس دا هی دین دی او ته ټول دین په هغه یو شعبه کې راجمع کړې نه دین ډېرې شعبې دي او صحیح مکمل دین به هلئ چې په دې ټولو شعبو باندې عمل راشي یو سړی مونځ کوي نو دی مونځګزاره دی یو سړی حج کوي دا حجي صاحب دی خو که صرف مونځ کوي او صرف په مونځ باندې ته ته وایې یاره پلان کې دینداره دی نو دا غلطه تش په مونځ باندې سړی نه دینداره کېږي تش په زکات ورکولو باندې سړی نه دینداره کېږي تش په روژې نیسلو باندې سړی نه دینداره کېږي خو د دیندارۍ دپاره دا لازمه ده چې ته به د دین په ټولو شعبو باندې عمل کوې په هغې کې لومبی شعبه ما تېر شوي جمعه کې ویلې وه په الله باندې ایمان دی د الله توحید د توحید دا د اسلام د شعبونه د دین د ایمان د شعبونه ټوله اعلی ده او د توحید مطلب هغه دا دی چې د تمام کائنات د تمام عالم د تمامی دنیا خالق مالک رازق متصرف یو د الله ذات بل ذات نشته او ما د عقلی طور په تیر شوي بیان کې د خدای ثبوت کړو چې د الله جل شانه ذات بالکل ظاهر دی ایو شاعر وہی تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے جدر دیکھتا ہوں وہی تو ہی تو ہے کہ کم طرف تا گورم بس خدایا ما تا تپاغی کی خکارے او شاعر وہی تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے اے اللہ تو پسڑ کے راضی اور سمجھ کے نہ راضی پکم الفاظ دے بیان کو بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے اللہ ستا پہچان ہم دغا دے خدای پڑیرو پردو کے پڑتے بیاؤں کارا دے دا اللہ وانی دا تمام کائنات مارے تووی آگا یو زمیدارو دا پلار اتنو چاورتوی لکا
بلکې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په یو ګډبه باندې تیر شو. هغه ګډبه ګډي سره حضرت عمر سے ورته وای هغه ته شي ګډي سره که خدایم پیژنې ناور دوی سیبا خدای پیژنه و تا نه خپ پیژنه. علماء یو نقطه کی بعض خلک وي څه کمزوري وتی مسلمانان دي زمونږ به څه کمزوري ایمان دي هلکه کمزور ایمان او کمزور اسلام دا خود منافقی او عمل به زمون کمزوري تخپل عمل اقرار وکړو چې ډیر کمزوري په عمل کې او باقی په دغه کې په ایمان کې د ایمان داوا وکړه کو چې کلک مسلمانان دي الحمدلله ناغه ګډبه به دې پو حضرت عمر سے دوی ز خدای پیژنم او د تانه کلک پیژنم اروي څنګه پیژنم ناغور دې عجیب خبره وی البارد تدل على البغير یو ځای کې پچ پرتی دي ته دې پچ ته وګوري ناغه دلالت کې بدی خبره معنی چې دا د بعیر اوخ تیر شوی دی. واقدام المثير على المثير دا پس مکه معنی قدمونه وکتل ته چې هغه قدمونه ته وګوره ته دلته سو تیر شوی دی بیا وته وي فالسماء ذات ابراج دا اسمان چې دا دومره لوی لوی برجونو والا دی والارض ذات امواج او دې والبحار ذات امواج او سمندر ته وګوره دا دومره لوی لوی موجونه وي والارض ذات افراج او زمکه ته وګوره چې هغه دومره چاودنه کړې دومره سيزونه را پورته کړې دي افلا آیا دا بدلالت نه کوي على العالم الثاني الحبيب او دا دور لوی کائنات لکه ما تیرشی جی میں دا بیندا امارت جوړ دے نو وجود دا بنا دا دلالت کوي په بانی په ترکاړ معنی په جوړون کی معنی نو وجود دا کائنات دا دلالت کوي د خدای په ذات معنی کوي چې دا خو یو ذات موجود دی او چې دا دومره لوی کائنات خدای جوړ کړی. حضرت علی کرم الله وجود ته چاوي ته خدای پس پیژني تاسو د خدای په خدای معنی دلیل سره حضرت علی کرم الله وجود ته فرمایل عرفت ربي بفصل العظائم ما خپل رب پسو پیژند په فصح کول د عظائم زما ز عزمکم زبدا کار کو زما سیات روغي آکار د پاره چې کوم سيزونه پکاري هغه اسباب رسري ارسي او ځوان د آکار وزکو او خلک اراده وي اچ سباشي نا آکار ونشي بدوشي ما خدای بدیو پیژنه چې دا یو طاقت دی یعنی که زما هر څه په اختیار کې نو ما خو هر څه برابر کړو د ما طرف نه کار ډانو خدای یو ذات دی چې هغه زمونه ثارنګي امام شافعي رحمت الله علیه ته یو ځل چاوي چې ته خدای پس پیژنې امام شافعي رحمت الله علیه ورته فرمایل ما خپل رب دا د توت پاڼې نه پیژندل دي دغه یو د توت پاڼه ده وای چې اوسای اخري عجیب خبره ده هغه د توت پاڼې د مشک جوړ شي دغه د توت پاڼه ده چې بيځای اخري ده نه پچی جوړ شي او دغه د توت پاڼه ده
چې کیړه اخري دغه نه پومبه جوړ شي. اوس یو پاڼه ده دینه دا مختلف شکلونه چا ورکړل؟ دا یو ذات دی او هغه ذات هغه د الله جل شانه ذات دی. بلکې حضرت علی کرم الله وجهه یو ډیره عجیبه خبره کوي. حضرت علی سے وایي وَيْتَظُنُّ كَأَنَّكَ جِرْمٌ سَعِيرٌ وَفِيكَ انْتَوَى عَالَمٌ أَكْبَرُ. حضرت علی سے وایي ته خدا ګمان کې چې د یو مرکوټي جسم خاوند دی، ته یو انسان یې بس یو جسم دی، خو نه وَفِيكَ انْتَوَى عَالَمٌ أَكْبَرُ. ستا په جسم کې اللہ تعالیٰ د ټول عالم هغه نقشه هغه ایښې ده. بلکې سیوا لږ مخکې به ورشو، الله جل شانه د انسان دا جسم دا داسې جوړ کړی دی چې په دې جسم کې د ټول کائنات نقشه موجوده ده او په دې ټول جسم کې خالق کائنات نقشه موجوده ده. روایت کې چې راځي من عرف نفسه فقد عرف ربه. کوم انسان چې خپل ځان ته سوچ وکړي ځان یې وپېژندو دی به خپل رب هم وپېژني. څنګه به پېژني؟ که موږ نه یو سړی یو داري راشي موږ نه تپوس وکړي بس یاره موږ چې په خپل جسم باندې لږ سوچ وکړو که نه نو د خدای د خدایای او د کل کائنات هغه ټول مثالونه به د یو جسم کې موجود دي. تاسو ګورئ جي په دې کائنات کې په دې دنیا کې نور او سپوږمۍ ده، د هغې د وجې رڼا ده، د هغې نقشه الله تعالی ستا د سترګو کې دوه سترګې درکړي ایښې ده. د کائنات کې وګوره دا ځمکه ده ستا دا سرمن دا د ځمکې نقشه ورکوي. په کائنات کې دا واښه دا ډکي دا راختلي دي، دا وګوره دا ستا چې کوم دی نو په جسم دا ویښته راختلي دي دا د هغې نقشه ورکوي. په کائنات کې رګونه د اوبو تیر دي، اوبه بهیږي سمندر یې بهیږي. ستا دا جسم دا چې کوم دی نو په دې کې دننه الله رګونه تیر کړي دي او هغه رګونه هغې کې وینه ځي. په کائنات کې یو عالم علوي دی، اوچت ځای دی، یو سیپلي دی، اسمانونه دي او کته د ځمکې نظام دی. ستا په جسم کې الله دوه حصې ګرځولي، دا د سر ده دا بره دا علوي حصه ده او دا کته دا سیپلي حصه. یاره په دې چې شروع شي نه ختمېږي. اوس دا جسم کې سوچ وکړه، ستا په جسم کې یو روح دی، په یو جسم کې دوه روحه نه ځایږي، لکه یو کمیس کې دوه کسان نه ځایږي. یو جسم دی نو یو روح وي. همدغه رنګې دي ټول کائنات دپاره یو روح دی، یو خدای دی. په کائنات کې د دویم خدای تصور نشي کېدی څنګه چې د انسان په جسم کې د دویم روح تصور نشي کېدی. ورنه بیا به یو روح وایي ماله ګرمي کېږي او بل وایي ماله ساړه کېږي. یو روح به وایي زه دا خورم بل وایي دا خورم. یو لوی فساد. څنګه ته وایې یاره یو سړی وایي زه خدای په دې نه منم ما لیدلی نه دی. ستا دې جسم کې روح دی، ته روح منې او یا تا روح لیدلی دی؟ ټول جسم دا په روح باندې دا موږ تاسو چې اوس لګیا یو ناست یو دا خو د روح په بنیاد باندې چې دا روح رانه لرې کړي بس بیا خو یله خښوی یې موږ بارې ته زر وړئ بیا موږ څوک پرېږدي ځان ته. همدغه رنګې اصل شی خو په دې جسم کې روح دی.
په تمام کائنات کې د کائنات آبادې دا دغه روح د وجه د خالق کائنات د الله د وجه بیا وګورئ جی د دې روح د جسم سره تعلق دی د ټول جسم ته دا روح محیط دی ټول جسم ته د احاطه کړی ده خو کته وایي چې ما ته د ځای وښیه دی په جسم کې کم ځای نه تاسو نشئ ښودلی او دارنګې الله په تمام کائنات باندې محیط دی خو کته وایي چې په کائنات کې کم ځای کې دی ګوته نشي کېښودلی نشي دارنګې دا روح دی ټول جسم کې روح موجود دی او چې یو ذره په یو ځای باندې تکلیف راځي نو روح ته پته لګي چې څه کېږي په جسم کې روح ته دا ذرې پته لګي همدقه رنګې الله په تمام کائنات باندې احاطه کړې ده په کائنات کې یو پاڼه دا د الله د علم او د قدرت نه بغیر نه خوځي راځي جی دی جسم له دا رنگ ورکوونکې دا روح دی روح خو د دې روح خپل رنگ څنګه دی څوک یې نشي ویلی تمام کائنات ته دا حسن او دا رنگ ورکوونکې ذات یو د الله ذات دی که څوک یو سړی د الله کلر راته ووایه هغه نشي ویلی یاره چې دې باندې روان شي په دې بحث باندې سړی حیران شي د الله جل شانه د ذات او د توحید هغه نښې او علامې دا خو چې کوم دی الله د خپل انسان په دې جسم کې مخې دي الله جل شانه وتنوي سنوريم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم الله وی تا ته بزد خپل ذات او د توحید دلال پر ټول عالم کې خیر ستا په ذات کې به تا ته خیر نو ته خدای دلایل دا خو زموږ په دې جسم او ګورئ سو پوری چې په دنیا باندې یم الله ویونکې پاتې دا دنیا الله نه روانه اوس څنګه چې د انسان په جسم کې څومره پوری روحي دې مړني او چې الله ویونکې دې ختم شي بیا به الله دا دنیا روانه بس بیا د دې ضرورت پاتې نشي نو حدیث کې دی وایي چې اعلی شعبه د ایمان دا کلمه د لا اله الا الله او دا هغه کلمه ده چې ګوره یو کمزور یو ادنا مسلمان راواله یو کمزور ادنا او ګناهګار مسلمان چې خر به زکتانه ته نه بوزي چې هیڅ حیثیت نه خدای دا هغه کافر نه یاره دا د امریکای دا صدر والا دا سیواله چې د دنیا له ټولو مالدار ترینه سړی دی داغه نه بیا اوچت ولی د سره ایمان شته دی الله سبا جنت ته بوزي دله الله سبا انعامات ورکي او د دې جنت ته دی او ته چې دا انعامات ملاويږي دا پس ملاويږي دا پدې معنی چې د کلمه د لا اله الا الله ویل د ایمان د زړه کې د ایمان موجود دی او دغه ایمان په بنیاد باندې الله د تجدن هغه جنت ورکړي دا د دې کلمې طاقت دی یعنی د کافرونو دغه سرسترګې پولا غوګونه لاسونه دي او زما ستاو خودي دا یوی د همیشه د پر تباہ او برباد او ذلیل کو او دا بل د همیشه د پر په انعامات کو سسیزو
قول لا اله الا الله. دا ټول باور او طاقت دا د کلمې د لا اله الا الله. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خیبر په جهاد کې و، انو نبی علیہ السلام خیبر ته تلو، د خیبر کلی وی غټه غټه او دای با حمله کوله، خو هغه کلی باندې کړی و او نه پته کېده. نبی علیہ السلام چار چاپیره صحابه کرام ځان سره پوج بوتله غردول وته. دیګ یو ګډبر راغی، ګډي بيزي سرولي، چې ګډي بيزي سرولي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره راغی او نبی علیہ السلام یک आवाज وکړ. نبی علیہ السلام کتو معنی هغه زړه سر واغست او نبی علیہ السلام سره کېناستو. نبی علیہ السلام ته وایي دا تاسو دلته څه راغلي؟ نبی علیہ السلام ورته لنډ پیغام ورکړ. موږ دلته دې راغلي یو چې خلک د شرک نه منع کو، الله سره ولګو، د الله عبادت شروع کی، ایمان راړي. ګډبه وایي که چېرې ما ایمان راړه نو څه چل به وشي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ته ایمان راړې، تا به موږ خپلې سینې سره لګو، ته به زموږ ورور یې. ګډبه چې دا خبره واورېده حیران دی چې یو د دومره لوی طاقت خاوند چې هغه کوم ځای ته ځي نو هلته هغه فتح مومي، یو هغه دقسې یک یوازې پروت دی، څه پروا یې نشته دی. دویم زما نسخان بویږي زه یو ګډبه یم، یو ادنا سړی، ما څوک څه حسابی نه، او دا شخصیت ما ته وایي ته ایمان راړې، دا به زه خپل زړه سره لګوم، ته به زموږ ورور شي. دی یا رسول الله که ما ایمان راړو نور به شي، الله نبی علیہ السلام تعالی جنت درکوي. په ده ډایرکټ وي یا رسول الله زه ایمان راړم، ما ته کلمه ووایه. نبی علیہ السلام ورته کلمه ووایي او د ایمان راړه. چې ایمان راړو اوس دی وایي یا رسول الله ایمان مې راړه، د ایمان تقاضې وسي، عمل بس کو. نبی علیہ السلام ورته فرمایل دا وخت د دې نه دی چې زه تا ته هم روجي ونیسه، دا د دې نه دی چې زه تا ته هم زکاتونه ورکړه، صدقې ورکړه، حج وکړه. دې وخت کې چې کوم عمل دی، عمل لارې موږ جهاد کوو، د اعلان کلمت الله دپاره توره چلو، توره. اوس دې وخت عبادت دا دی چې ته توره راواله. ګوره د هر عبادت د هر چیز یو وخت دی. ګوره سجده څومره اوچت عبادت دی، وایي وہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اوس د امام د قیام وخت یو سړی په سجده پروت دی، سجده کې ډېر اوچت عبادت دی، قبوله به شي. نو وخت پیژندل فرض دي. بعضې ټایم یو سړی د دین یو خدمت یو کار کوي، ضرورت د یو څیز کوي بل څه نه نه نه، وخت پیژندل د وخت تقاضا دا بنیادي څیز دی چې د دین په خدمت کې به حالات او د زمانې ته ګوري، او چې د کوم څیز تقاضا په هغه شعبه به کار کوي. مثلا دی کې یو فتنه مثلا پرویزیان دي یا قادیانان دي یا بلی استا په علاقه کې نشته، او یو داسې فتنه ده چې هغه ځای موجود ده او ته د هغه فتنې نوم نه اخلې او هغه بلې پسې لګیا یې. خو دا بې ځایه اواز دی چې په کوم څیز باندې خلک ګمراه کېږي او بېلارې کېږي، د خلکو نه ایمان ځي، هغې باندې لومبی کار په کار دی. رسول الله ورته وی ګوره د دې موزه، روجې، زکات د ټولو خپل اهمیت دی، خو د هغه ټایم د دې څیزونو نو
رسول الله ورته اوس چې کوم عمل لګیا دی هغه جهاد دی جهاد اته یا رسول الله څه جهاد کو خو ما سره د خو يهودي ما سره ګړي دي ګړي ما دا غینه ګړي راوستي دي نبی علیہ السلام ورته وی منګه چا سره خیانت نه کوي ستا غي سره معادله تعالی غي ګړي درکړي دي ګوره میدان جنگ دی هغه په نبی علیہ السلام خوشي وره توري به چلای شهید کوي منصوبه باندې ورته کوي خو باوجود دا غینا اسلام د امانت او د دیانت څومره خیال ساتي چې خپل د سر دشمن داغه حکم پزان نه پریدي نبی علیہ السلام ورته توره برستو چلے جهاد برستو کې اول ورشه دی يهوديان تداتا سره چې دغه کمی ګړي دی دا وته واپس ورکا نن موږ څه کو بل څوک پریدا زمون پخپل کې پخپل کور کې خپل رور بای خپل مالګره بای خپل خور بای خپل د ترزیه بای زما د کاروبار شریک بای و داغه پیسې ما سره چې کله په خبره باندې کلیش راشي روان راشي وې دا مې تیساره بیا نه ورکې وې دا اوس یو ګټه جاهل پختون پکې وای اول په خپل سرک دم دا جهالت خبرې دي ته پکې سر کېدا نو ته جل ډیر تلی دي ته به کته شوایا علا کل حال ګوره د اسلام حسن ته وګورئ خپل دشمن تم حق راځي بیا وزر په توله جان علا کل حال ودا صحابي لړ دغه تازه مسلمانو نه مشکل نه روجا و دې لړ بس غړي ورکا او هغه په jihad کې لګیا شو چې کله jihad ختم شو نبی علیہ السلام شهدا قتل نبی علیہ السلام دا معمول عادت چې دا جنگ نه پس به jihad به شو هغه نه پس به شهدا قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه یا رسول الله مونږ پکې یو سړی ولید مونږ نه پیژنې ایسوګي مونږ نه پیژنې چې دا د کومې علاقې دی نه مونږ سره دې په لار باندې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل زه درځم زه ګورم چې نبی علیہ السلام وکتل وی خاندل رسول الله فرمایل هغه کس دی چې بغیر د موزه بغیر د روجینا بغیر د صدقې نه د جنت په موضوع سره شوی او دا تاسو نه پیژنئ زی پیژنئ اوس ګوره دته دا دومره لوړ مقام چا ورک قول لا اله الا الله چې کلمه لا اله الا الله وي په دې معنی ته دومره لوړ مقام وته د ایمان الله توفیق راګي کنه خبر چې څومره وخت بچلېږي خو د ایمان دا اویا شوبې نه دي موږ به دا زده کوو دا به وو په دې به ځان پویو دا به عزم کوو چې په دې به عمل کوو نبی علیہ السلام وایي د ایمان اویا شوبې دي لومبه پاکي کول لا اله الا الله دې او نبی علیہ السلام وایي ادنا دا غینه د لارې نه تکلیف دې سیز لر کولی او حیا د ایمان ایساده بس او یا صدپاس او یا شوبو کی دری ویلی اعلی ادنا متوسط انور پریو هغه به ان شاء الله آینده چې الله جون را کړی البته زما دا درخواست د شیخ الحدیث ما مخکې عرض کړو مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فرمای چې په امت کې د ټول لړونبه کم بدعت راغله د خلاف سنت عمل هغه ده صحابه کرام دیبا د جمعې پر ازمانه اسلام او خیر القرون دیبا چې د اشراق موضوع شو سحر نو دیبا جمعه تر روان شو او اعمال به کول په جمعه کې امت کې لومبه نقصان دار راغی چې د جمعې مستراتګ هغه دغه په تاخير سره شو او په اعمالو کې دار راغی چې صحابه نبی له سلام چاته چاڼ وړو دا موږ چاڼ ګانه دای نه دی خوړې دارا نو موږ به دا عزم کو چې د خپل
خپل اصلاح د پاره د نفس د اصلاح د پاره خپل د علمی او د نظریاتي اصلاح د پاره د جمعې بیان کوم دی محله کیو که بلځای او د جمعې پراسي زموږ د عزم حدیث کې راځي کوم سړی جمعې کې پړم 20 ساعت مسجد تراغه او تاسو ته چې اوخ چې ده هغه د الله په لار کې قرباني لومبي ساعت کې ډېری خبرې د ټیم ختم دي او اخیری کول پکې دا چې زوال لکه نن سبا زوال لا شل منټه د پاسه 12 کی بلکې لس منټه د پاسه 12 نو چې مونږه دا عزمي چې پاوبان د 12 من ټول ته په جمعات کې موجود او که بیان د ایمان شوبو کې هر څه کیږي د ستګړې بنیت راځان طالبان جوړ چې یار موږ بس ستګړه کوو نو چې د ستګړې بنیت من راځو ان ان شاء الله تعالی ستګړه به هم کیږي په سنت باندې به عمل هم راځي او د جمعې برکات هغه موږ ته ملاويږي الله دې موږ ته توفیق راکړي واخر الدعوانا ان الحمد